حضرت جابر فرمایي چې تاسو کله کور ته راسئ د پیغمبر اسلام مبارک ارشاد دی چې کور ته رالاس په کور کې مور ده پلار دی خور ده ورور دی زوی دی لور ده ته به د بابا خونې لره ډایرکټ نه ورځې د بابا خونې لره به ډایرکټ نه ورځې ولې به نه ورځې خاص کر د سهار په ټیم د کپړو د بدلېدو ټیم دی سړی پرېوځي یا راپورته سوی د غرمې پر ټیم او د ماښام پر ټیم بالکل به نه ورځې که ورځې نو غاړې تازه که که ورځې سلام ووایه السلام علیکم د باندې سات کوي ودرېږه هغه به تیاري وکړي که ورځې نو سلام ووایه دی تا ته ووایه ته اجازه شته چې درسم ادې بابا یا وروره یا خوره درسم اجازه ده بیا که هغه ول وراسه ورسه اوس به یو سړی وایي چې نو تا بیا اوس څه ترا بدګمانه خلک یاست سړی د مور کمرې لره ورځي وتاک لره ورځي نو اجازه ضروري ده پیغمبر علیه السلام مبارک څه پوښتنه وسوه چې یا رسول الله دا ضروري ده د الله رسول ورته وفرمایلې والخبره داسې ده کېدلی شي په داسې حال کې ته بابا و ادې نه غواړې چې ته ووینې مطلب ته ورغلې کور ته بابا کپړې بدلولې ادې آرام کوئ د ادې پړونی نه و پر سر چادر یې نه و پر سر که څه هم د زوی دپاره پروا نه لري خو تا به نه غوښت چې ما خپله مور په داسې حال کې لیدلې وای تا نه غوښت اوس خبره دا د عزیزانو یو سړی دا غواړي چې زه زما ورور په داسې حال کې ونه وینم زه زما خور ونه وینم نو اجازه واخله السلام علیکم ورحمت الله یو دکان دی دفتر دی مسجد دی چې هغه د راتلو ځای دی اجازه نه غواړي یو زما کمره ده زما کمره ستا کمره ده ستا د ننه دفتر دی علیحده دی بند کړی دی هغې اجازه ضروري ده لازمي ده اوس داسې ځایونه چې هغه عام مجلس روان دی اجازه نه غواړي ها که دوه کسان شخصي مجلس ولو بیا اجازه ضروري ده ورته درسم اجازه ده که ولو راسه ورسه که نه مور ځه نو موږ ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ته چې د مور خونې لره ورځې کمرې لره ورځې وطاق لره ورځې پوښتنه به کوې سلام ووایه غاړې تازه کولې کېدلی شي مور په داسې حال کې ووینې چې تا نه غوښت چې زه مور په هغه حال کې ووینم یا د هغسې مطلب ته راواخله کله کله سړی د بابا کمرې لره ورغلی د ادې کمرې لره ورغلی یا خاص کر بابا او ادې په کمره کې یوازې دي الله فرمایي چې دا بچی کله ځوانۍ ته ورسېدی هغه به م اجازه اخلي دغسې به د مور د پلار خونې لره نه ورځې نه به ورځې ولې وجه دا ده چې کېدلی سي ته داسې حال د بابا او د ادې ووینې چې بیا ته وه کاشکې داسې سوې نه وای کشکې ما داسې لیدلې نه وای اوس دا خبره نه ده عزیزانو دا موږ هلته منو چې کله موږ په سترګو ووینو صحیح سلو نو ما تا چې کله دا خبره په سترګو ووینو بیا زما او ستا یقین پر خپلو سترګو سو صحیح سلو د پیغمبر علیه السلام مبارک پر خبره نسو او که موږ د اوله سره د پیغمبر علیه السلام مبارک په قول باندې وکړو بیا به زما او ستا دپاره چیش نه وي مشکل به نه وي غم به نه وي نو په دې وجه د الله رسول فرمایي تاسو څه کوئ تاسو چې کله مطلب کمرې لره ورځئ یستأذن الرجل على ولده و امه وان كانت عجوزا د بابا سه د مور سه که څه هم ادې سپین سرې ده که څه هم بابا سپین ږیری دی په کمره کې سره یوازې و پروا نه لري پوښتنه ځینې وکړه اجازه ځینې واخله بغیر د اجازې مور ځه و اخیه و اخته و ابیه مطلب ورور را واخله خور را واخله پلار را واخله په دې ټولو کې پوښتنه چې دا هغه ضروري ده او ډیره ضروري ده کله کله سړی په خپله کمره کې ناست دی یا یې کپړې ایستلي یا یې خولۍ ایستلي یا یې لنګوټه ایستلي یا کپړې بدلوي په دا مابینځ کې څوک راشي هغه سړی څومره وشرمېږي چې څوک پر چا راننوتی او هغه چې دا ناست دی هغه څومره وشرمېږي کله کله انسان دی فکر یې نه کپړې بدلوي زه به د کپړو توری ووایم یا کله کله سړی باتروم لره ولاړی دی هلته خپل ضرورت چې دی هغه پوره کوي فکر یې نه دروازه یې نه بنده کړې فکر یې نه د کمرې دروازه یا د واشروم دروازه دا یې نه بنده کړې بیا څونه لوی مشکل راشي څونه لویه پریشاني جوړه شي زموږ پر الله ایمان دی د الله پر رسول می ایمان دی د رسول پر قولو پر خبرو پر احادیثو می ایمان دی نو که دا خبرې ما تا په ځان کې راوستلې بیا به هغه ورځ ونه وینو چې ما تا وایي کاش کې ما خپله مور یا خپل پلار یا خپل ورور یا خپل خور یا خپل ادې په داسې حال کې لیدلی وای کاش کې ما نه وی لیدلی که موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر طریقه باندې ژوند تیر کړو دا یوه خبره تېره شوه